ټوپکیانو په مرګو په ګرفتاریو په دې شیانو موږ بند نه یو نه ته دا تحریک ختمولی سي دا به جاري تر هغه وخته به جاري چې په دا یو پښتون هم ژوندی وي یو به ځي بل به راځي بل به ځي بل به راځي بل به ځي بل به راځي د ارمان د هرې وینې د هر څاڅکي به سل کام پرسته ملګري پیدا کېږي د دا کام دپاره به قرباني ورکوي دا داسې تحریک نه دی دا اوس نه دوی په ظلم نه په جبر نه په طاقت نه په دمکۍ نه په جیل نه په مرګ نه په دا شیانو نسي ختمولی موږ د دې دپاره ناست چې موږ په دا یخ کې که د دوی دا دغه و بله ورځ یو چا ویلې چې دا ته یا بله ورځ مظاهره نه وکړله پي ټي ایم والا چې دی هغه نسي راوتلی نو موږ نن دا ثابتول غواړو چې پي ټي ایم والا راوځي نه صرف مظاهره نه کوي بلکې هغه تر مرګه پورې کښېني اړتال کوي مظاهره کوي نارې وایي د کام حق غواړي که څوک ناجایزه په جیل کې بند دي د هغه د خوشي کولو دپاره نارې وایي راوځي تحریک چلوي نو هېچا هېڅ ملګري حوصله نه ده بایللې دا دي دلته سلاو ځوانان ځي راځي جمع و جوش دی هېڅ خوف نسته موږ روان یو په یوه لاره په هغه مو دا فیصله کړې ده چې د کام حق به ګټو د کام سره چې کومې ناجایزې کېږي تر ننه پورې 15 لکه انسانان دا کام ورکړي دي په دا کام قرباني سوي دي تر اوسه پورې د هغو حساب نه دی شروع نن د ارمان لوني څخه هغه حساب شروع شو نو خبره داسې ده چې یو ارمان لوني نه دی په پي ټي ایم کې هر یو ځوان سپین ږیري ارمان لوني دی دا د زړه دوی وباسي دا ټول د منظور سپایان دي او چې منظور څنګه آرډر کوي هغه د هرې قربانۍ دپاره تیار څوک هر طاقتور ترین ادارې دي خلک په ذهن کې دا خبره راوړي چې موږ دا تحریک ختموو هغه بالکل هغه خطاوتلی دی هغه پخوا به خرګوش کې بیده دی ګر سره دا تصور نسي کولی چې دا څنګه ځوانان دي هغه په هر حال کې راوځي هغه د هېڅ خوف شکار نه دي دا ناست دي ټوله ناست دي موږ به تر هغه وخته پورې ناست یو چې دا زموږ قیدي ملګري نه یې راغلي او دلته ماته جوس نه یې راپلاو کړی دا زما کټتال یې نه یې ختم کړی منظور پښتون ته هم سلام کوو هغه هم دا ګوري چې ستا مجاهدین ستا په لار روان دي دا دي درته ناست دي ستا مظاهرې نن اعلان کړی وو مظاهره هم روانه ده دلته ملګري هم ناست دي په مظاهره کې او دلته به تر هغه وخته پورې ناست دي چې هغه قیدي ملګري دپاره چې تا ول مظاهره وکړه دا به تر هغه وخته پورې ناست چې قیدي ملګري دلته راځي انشاءالله ملګري دي هر ځای چې دي بېغمه دي اوسي ډېر پیاوړي ملګري مو دي دلته هر یو ځوان دې ته تیار دی ما سره جنګ اکثر وکړي چې تی مه کوو ما په دې وجه وکړي چې اول به سپین ږیري قرباني کېږي په دې وجه چې هغه دا ځوانان زما د نسل خلکو که قرباني ورکړې وای نن به دوی نه قرباني کېدل نو زه هغه خپل د نسل قرض ادا کوم د دې نسل دپاره او د دې نسل بچی به انشاءالله د هغه ستونزو سره مخامخ نه وي کوم چې زما د نسل زما بچی دا وخت د کومو ستونزو سره مخامخ دی نو زه د ټول نسل قرض په ما فرض دی د دا قوم چې زه یې ور ادا کړم او زه د هغو دپاره قرباني ورکړم او د تیرو قرضو ادایګي وکړم
او د دا کام دپاره اول زه قربان سم چې زه نه یم قربان سوی نو بچی به مې نه قربانېږي دا ځوانان به نه ځي اول به سپین ږیري ځي پخوا به الو سلام علیکم خیر خیریت ده شکر ده زه ستا سره بیا وروسته خبره کومه بس زه ستا په خبره هم پوه شومه لیکن دلته زموږ مجبوري دا ده چې دا به کېدل 4 بجو پورې عصمت خان ویډیو شیر کړه په ګروپونو کې چا ویل په هېڅ نه یم خبر زما کمپیوټر والا که مې خلاص کړی نه دغه مې خلاص کړی دی څه بلا ورته وایي نه دا ماته نه د هغه ټلیفون راغلی نه شی دلته دا ستا کاکا دی کاکا د مخه دی که کاکا وروسته دا یو سړي ټلیفون راغلی و ما ورته په پوره حال به هغه حال درکړي ما مکمل سچویشن هغه ته بیان کړی دی یوه خبره دا ما منظور پښتون سره ټلیفون کاوی منظور پښتون سره ټلیفون نه پورته یوه خبره دا دویم د 11 بجو ما به کړتال و هغه ما کینسل کړي د 4 بجو پورې دوی ویل 4 بجو پورې چې دی زه ستا ملګري درولمه در کوم یې ولې چې هغه عمران خان هم دا اډر کړی دی هغه اډر نه راورسېدی نو زه مجبوره سوم دا ملګري د لوایکین دا چې ټوله را سره ناست دي هغو ویلی چې دا زموږ سره مذاق کوي نو زه دلته کښېنستم انشاءالله سبا پورې به خیر اونلی اوس څو بجې دي اوس 6 بجې دي لاس پاله 6 بجې دي ګرانه ویډیو په ګروپ کې شیر کړه ویډیو شیر کړه سره تکړه خانه 12 غنټې ما لره عبدالصمد پښتون ویډیو شیر کړه په ګروپ کې کچا دا ویلي دي غلطي ویلي دي ما یوه خبره نه ده نصیب خانه ویډیو شیر کړه په ګروپ کې هیڅ چاته مې یوه خبره نه ده کړې دا چې دا ملګري ټوله ناست دي دا ټلیفونونه د دا ملګرو د مخه راځي که چا دا ثابته کړه چې ما دلته داسې لفظ استعمال کړی یا د داسې سړي ټلیفون راغلی زه جرمانه بس او نو صرف 12 غنټې کنټرول 12 غنټې کنټرول ټیک اټ ایزی هغه کنټینیو ده که هغه کنټینیو ده د مطالبات خانې هغه صاحب وروشه څه مطالبات دي خلک ته ها زموږ مطالبات خو انتهایي سیده ساده دي موږ نه حکومت غواړو نه کرسۍ غواړو نه اسمبلۍ غواړو نه ګورنري غواړو موږ خو د قام د حق دپاره راولاړ سوي دا یو کال کېږي لیکن اوس دا یو میاشته کېږي د پي ټي ډېر زیاتوب یې شروع کړی دی مظاهرې ته نه پرېږدي وهل دي کوټل دي قید دي اف آی آر دی او ناجایزه اف آی آر ناجایزه نیوم په اف آی آر کې د یوه نومې نیولی بل سړی نو د دې د ختمولو دپاره خبره داسې ده دا یوه هفته موږ انتظار وکړي په دې مابینځ کې ارمان لوني دی الله وبخښي الله دې شهادت قبول کړي هغه واقعه وسوله نو دا 4 ورځې په هغه کیسه اخته وو په هغه د ملګرو ته مو ټایم ورنه کوي دلته د ملګرو خپلوان عزیزان چې په تشویش کې دي چې باید دا داسې کیسه نه وي چې یو مسله جوړ شي لهذا موږ ضمانت درخواست ولګوئ ضمانت درخواست یې ریجکټ کړي نن یې جیل ته بوتله نن سهار د وزیر اعظم بیان رالی په اخبار کې چې وروره دا دغه چې دی د کوټې څه چې د پي ټي ایم ملګري دي د بلوچستان کې چې د څه چې د پي ټي ایم ملګري دي چې په جیل کې دي قید دي هغه دي رها
نن ما 11 بجې اعلان کړی و 4 بجو پورې مو انتظار ورته وکړی نه وسو نو موږ راولاړ سو دا مو وکړل چې بله لاره نه وه دوی خبره نه منله د وزیر اعظم آرډر نه مني بل هوم ډپارټمنټ آرډر نه کوي نو دلته خطا ایستل شروع دي زما ملګري هلته په جیل کې خوار وزار دي لهذا انشاءالله چې تر هغه وخته پورې زما ملګري نه یې راغلي دا ناسته به جاري ملګري ناست دي خپل د ملګرو سره دا احتجاج هم کوو زه په هړتال یم خپل د ملګرو دریایي خبره کوم زما ملګري نه یې راغلي او ما ته شربت نه یې راکړی وکاټکال یې نه یې مات کړی هغه مور پلار چې دلته راته ناست دي هغه مې په هغو ته د هغو بچیان په لاس نه یې ورکړي زه د دې ځایه نه ولاړېږم هغه څه خبره مختصره شوه دا د ډیوا انټرویو ده ډیوا دپاره حافظ نو خلاص بل ځای کې ولی دي نو ته به اول لنډه پېژندګلونه وکړې او بیا دلته چیش نه راستې هغه څه 2 منټه ته یې وربند که ده ته یې ور دا بند 2 منټه یې وربند ملګرو دا احتجاج شروع دی د بوک هړتال دی حسین اغا صاحب پر احتجاج باندې ناست دي د پریس کلب مخ ته نو دا ټول ملګري راغلي دي دا احتجاج ها دا چې هر ځای یې دلته د کیم د مخه تېر سه او دا لاره خلاصه که ورته وایي یاره دلته یې مخامخ زما د کیمپ مخ ته ګاډۍ ودروله ورته یې دا دی که هو دا مذاق مه کوه که نه ملګرو دا د کیمپ په مخ ته ګاډۍ ودرېدله د کیمپ کومه هغه صاحب صحیح شو هغه شو چیز ما ورور د ډیوا دپاره انټرویو کوم سره پوښتنه دا پوښتنه ده چې دا ته بوک هړتال دپاره پوښتنه ولې او دا څه پوښتنه او څلور مطالبې به مختصر وایي اول به یوه مطالبه نه وایي ته خبره وکړه مختصر جی هغه صاحب زما نوم حسین اغا ایډوکیټ دی دغه زموږ ملګري تقریبا یوه هفته کېږي چې نیولي دي موږ د ضمانت درخواست ولګاوی ضمانت ته یې منظور نه کړي بیا یې نن جیل ته بوتله بیا نن سهار داسې و چې د وزیر اعظم پاکستان باقاعده آرډر راغلی دی په ټي وي کې هم نشر شو په اخباروں کې هم راغلی دی چې بلوچستان میں پی ٹی ایم کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے بشمول کوئٹہ نو چونکې ما 11 بجې اعلان کړی و دا هغه دوی راته وویلې چې نوټیفیکیشن لا د پرایم منسټر هاوس ته نه دی راغلی چې هغه راسي نو هوم ډپارټمنټ بلوچستان به آرډر کوي انشاءالله اصلي قیدیان به 4 بجو پورې ورسېږي ما ورته وویل ټیک دی 4 بجو پورې موږ انتظار کوو نو موږ 4 بجو پورې چې 11 بجې ټایم مو ورکړی دی موږ د 4 بجو پورې انتظار وکړو هغه نه رالو ملګري نه رالو نه هغه نوټیفیکیشن رالي که دوی ما ته هغه نوټیفیکیشن هم راښکاره کړی وای ما به هړتال اعلان ختم کړی وای چې سبا به راسي لیکن چونکې هغه هم نه کوي لهذا نو ما چې کوم اعلان کړی و پرون چې زه سبا کښېنم به مو هړتال که زما ملګري نه رالو دلته زه کښېنستم زه به تر هغه وخته پورې ناست یم چې زما ملګري قیدیان نه یې راغلي او دا زما بوک هړتال یې نه یې راختم کړی زه خپل د قیدي هغه ملګري چې په جیل کې دي د هغو د لاس په شربت باندې دا بوک هړتال ختموم او هغه به خپل کور ته روان شي زه به خپل کور ته روان شم دلته دا ذاتي جنګ نه دی دا قومي جنګ دی قومي جنګ به په انتهایي حوصله او په جرأت سره کوو او په دې کې موږ د چا سره جنګ نه کوو دا چې پولیس دی که پښتون دی دا زما ورور دی که فوجي دی که پښتون دی دا زما ورور دی دا قامي مننه دغه هړتال دا ستا د خولې دی د پی ټي ایم د کوټې د خولې دی که مرکزي پی ټي ایم د خولې دی دا د پی ټي ایم کوټه د خولې نه دی دا د مرکز د خوا دی
باقاعده اپروف سوي دي، باقاعده په دې باندې مجلسونه سوي دي. دا ټول خبرې صفا دي، کلیر دي. ځینې خبرې کولی سي یو وخت څوک ځینې خبرې د کړو نه وي. بهرحال په دې کې د ټول پي ټي ایم په مرکز کې چې هر څوک ټوله شریک دي. دا د پي ټي ایم په حواله دی دا هړتال، د پي ټي ایم د ملګرو د خلاصون دپاره دی هړتال. که دا 3 ورځې بیا ورکوم، که زما ملګري دلته نه راله، زه خپله مطالبې 2 پکې زیاتوم. دا اوس د په حکومت باندې منحصره دی چې د پرایم منسټر هغه نوټیفیکیشن دوی عملي کوي. څومره چټک یې عملي کوي دا کیم به ختم شي. هغه دا د حکومت باندې منحصره دی. زه بیا 2 مطالبې بیا مزید ورته زیاتوم او دا بیا وایم که 3 ورځې په دې کې تېرې شوې، په دا کیمپ کې به 3 ملګري نور راځي، هغه به بیا په هړتال کې ویني زما سره، او بیا به دغسې دا سلسله په درو مختلف ورځو کې به مختلف راځي. دا به زیاتېږي، کمیږي به نه. او څوک دې دا خبره په زړه کې نه راوړي چې پي ټي ایم ختم شي. نه، پي ټي ایم نور زیات فعاله سو، نور متحرکه سو، او هر سرتېری تیار دی قربانۍ. مهرباني بس صحیح دی. څه کوې ته؟ ماښام بیا ځای ناستئ، سمه ده. شمس خیریت. السلام علیکم. خیریت. السلام علیکم. لا ته چی راغلی ما بس نو مګای ګور ولا بسم الله دغه بسم الله د ملګری وګورئ. دا دلې پرېس کلب ومخته هغه صاحب په هړتال باندې ناست دی. هغه صاحب په هړتال باندې ناست دی. نو د هغه په باره کې نن دا د بوک هړتال شو دی. ملګري ډېر د پي ټي ایم ډېر ملګري راغلي دي. دا هړتال د کوټې د ګرفتاري ملګرو د خلاصون په باره کې دی. علامات 200-300 خلک یې ګوري. دې په باره کې ناستې چې تر څو ریاست زموږ ملګري رایله کړي نه وي، رعایت کړي نه وي، او ریاست باقاعده راغلی نه وي، د ملک سم د اصول د قانون د انساني حقوقو خبره نه وي کړې، تر هغو به دا هړتال جاري وي او ولس به راځي، خلک به راځي، او موږ به ټول پښتون بلوچ ولس اپیل کوو چې هغه راشي په دې کیمپ شرکت وکړي. دا کیمپ یوازې د پي ټي ایم نه دی، بلکې دا د محکوم مظلوم عوام دپاره دی. کوم له د 80 کلو چې کوم ظلم، کوم وحشت، بربادیت دلته د اسلام په نامه په مختلفو مقدسو نامه پر پښتون قوم مسلط شوی دی، او چې د هغه په نتیجه کې په لکونو افغان پښتون پکې شهید شوی دی او کورونه، ژوند، هر څه یې ویجاړ شوي دي. نو موږ د پي ټي ایم په شکل کې د منظور پښتون په قیادت کې دا ټول د کام ویش ځوانان، مندې، خوندې دا ظلم زیاته ختمول غواړو. موږ نه غواړو چې زموږ د وطن کې بېجا جنازې ولاړې شي، لیکن بله خواته ریاست دې صحیح ډیلینګ نه کوي او دا خبره په سنجیدګۍ سره نه اوري. لیکن موږ باحثیت انسانان، باحثیت د امن په معنا باندې موږ ریاست هم د اپیل کوو چې ته د پي ټي ایم د دې قومونو خبره په سنجیدګۍ سره واوره. سنجیدګي به ستا دپاره هم د دې وطن دپاره، د دې خطې دپاره، د دې اخوان دپاره زموږ تی د ګردو په ګټه وي. که چیرې غیر سنجیده عمل روان وي او ریاست دا خبره سنجیده نه واخلي، بیا دا ریاست خپل ځان ته تاوان کوي، خلکو ته تاوان نه رسوي. نو موږ یو ځل بیا ټول قوم ته سبا پکار دی چې ټول پښتانه، که هغه له هرې طبقې سره تعلق لري، که زمینداران وي، که تاجران وي، که سیول سوسایټي وي، موږ امید لرو، هیله لرو چې دوی راشي، په دې پرلط کې کښېني. او دلته بوک هړتال روان دی. دا بوک هړتال د محکوم، د مظلوم عوام دپاره دی. دا نه د فرد خلاف دی، نه د ریاست خلاف دی، نه د ادارې خلاف دی. موږ امن غواړو، موږ د عدم تشدد په فلسفه یقین لرو، او موږ ایمان او عقیده لرو. موږ تاریخ د کام په صفت هم داسې لرو چې موږ تر اوسه تشدد نه دی کړی، بدامني نه ده جوړه کړې. زموږ ټول تاریخ و موږ ته د انسانیت، د یووالۍ، د امن، د سیالۍ درس راکوي. دا زموږ قومي تاریخ دی. او بلکې انساني حقوق په معنا باندې هم ازادي پر اظهار رایې باندې پابندي لګول،
دا د دنیا په یو قانون کې نسته. که چیرې دا سټیټ دا ریاست د انسانانو پر اقتصاد، د دوی پر ژبو، د دوی پر کلچر، د دوی پر کلتور، د دوی پر تهذیب، د دوی پر هر څه باندې پابندیان نیولې او دا سوچ ولري چې د ټوپک په زور به زه قومونه رعایت کړم یا به انسانان رعایت کړم، دا ریاست خپل ځان د خپلې تباهۍ خواته وړي. ځکه چې غلطه خښته ږدل، غلط اصول فالو کول دا په هیڅ سماج کې، په هیڅ ریاست کې دا انسانان نه مني. انسانان د دې خلاف بغاوت کوي. دا غیر فطري خبره ده، غیر سماجي خبره ده چې ته به وایې، ته به کوې غلطي او پښتانه وایي ته یو درواغ سپټې او شل درواغه به ورسره یایې. نو چې نن قوم ته یوې خبرې په پاڅون راپورته سوی دي، خالي د خپل ځان دپاره امن غواړي او ته دا خبره بدلوې، د دې ځوانانو خبره په درواغ بدلوې. نو د دې معنا دا ده چې ته به نورو غلطیو خواته روان یې، ته به نورې غلطیانې کوې، ته به نور غیر قانوني، غیر انساني، غیر پارلماني لارې به اخلي. نو هغه به د ریاست لپاره خپله تاوان وي. موږ اول د ریاست واکدارانو ته ټولو که ججان دي، که باغلیان دي، که هغه پوجان دي، که جرنیلان دي، موږ باعثت انسانان، باعثت د پاکستان شهریان، باعثت پښتانه دا ورته وایو چې تر امن، تر ډایلاګ، تر اصول، تر قانون مقدس شی نسته. دغه زموږ تر مابین یووالی پیدا کړي. که چیرې له مابین دا لاړ شي، بیا به په دې ریاست کې انارکي وي، دلته به ګډوډي وي، دلته به هره اداره ناکام وي. بیا به دا خلک خپل ارمان کوي چې موږ ولې دا ځوانان صحیح نه کړل. نو زما آخري پیغام یو ځل بیا و دې ریاست ته هم دی چې د قانون لحاظ خپله کاس ده، د اصول لحاظ خپله کاس ده، د اقوام متحده لحاظ خپله کاس ده. د ټوپک پر نوک باندې نه قومونه چلېدلی شي، نه ریاستونه چلېدلی شي، نه قومونه. هغه کې مترقي ځوانان، په هغه کې تعلیم او دخل، سیاسي وګړي، علما کرام، تاجر برادري و ټول قوم ته دا اپیل دی چې دا ځوانان د ذاتي مفاد لپاره نه دي راوتلي. دا یو قومي جګړه ده، دا یو قومي کیس دی، دا یو قومي دعوه ده. دا له اویا کلو زموږ ارمان و چې موږ یو شو، سره راټول شو او خپل قام ته امن راوړو، خپل قام ته ښه ژوند راوړو. او انشاءالله الرحمن زه یقین لرم، زه ایمان لرم، زه عقیده لرم، د تاریخ په رڼا کې لرم. هر کله چې په زورورو ته مظلوم تر مابین جګړه پیل شوې ده، آخري ګټه مظلوم کړې ده، ظالم نه ده کړې. ځکه د مظلومه بیا چې ده هغه د حق ده، هغه د انصاف ده، هغه د قانون ده، هغه د اصول ده، هغه د سماجي مساواتو ده. د ظالم لار چې ده هغه د ډنډې ده، هغه د وحشت ده، هغه د بربدیت ده، هغه غیر پارلماني ده، غیر جمهوري ده، غیر انساني ده، غیر فطري ده. نو ځکه دا شیان په سماج کې نشي پاتې کېدلی. که انسانان سوچ وکړي، ریاست سوچ وکړي چې یو بلډینګ بنیاد غلط کېږدی هم چې مادي شیان دي، هم چې حرکت ورغی دا نړېږي. لیکن که ته انسانان، ژوندي انسانان، انسان ژوند لري، یو حرکت لري، هغه هر 5 منټه بعد خپل حرکت بدلوي. که ته دا خیال وي چې زما په فرسوده سوچ، په فرسوده فلسفه باندې به دا ژوندي وګړي له ما سره ځي، دا به خامخیالي وي، دا به ناکامي وي، دا به ته خپله دې ریاست ته تباهي راړې، بربادي راړې. نو موږ نه غواړو. موږ انسانان یو، موږ پر امن یقین لرو، موږ هېڅ چا له چا سره ذاتي بدي نشته، موږ له چا سره ذاتي بد نه لرو، موږ د چا پر عقیدو سره جنګ نه لرو، موږ د قومونو تهذیبونو سره جنګ نه لرو، موږ د قومونو تاریخ سره دغه موږ د هر قوم و تهذیب ته و کلچر ته، د ده روایت ته، د هر انسان وخت د ده مذهبي سوچ ته موږ احترام کوو. موږ پښتانه باحثیت قوم دا عمل لرو، دا خوی لرو. دا غیر مصنوعي جنګ، دا د ډالرو جنګ، دا زیاته پښتون ځوانان نه قبلولی شي، نه د قبلېدونو وړ دی، نه پر دې کمپرومایز کېدلی شي. دا جګړه به پښتانه انشاءالله الرحمن. لیکن زه یو خبره بیا ځوانانو ته کوم چې حکمت، سنجیدګي، د امن خبره چې موږ کړې ده، پر امن لار دا زموږ په ګټه پرېوځي، دا موږ ته خپلې کامیابۍ رسوي. او جذبات، بې ځایه خبرې، بې مقصده خبرې، غیر پارلماني الفاظ، غیر جمهوري الفاظ، غیر عیني الفاظ، دا موږ د تباهۍ خواته وړي.
نو ان شاء الله الرحمن دا ټیم کام راویښ دی د منظور پښتون په قیادت کې یو سوی دی خپل موقف یې جهان ته ښکاره کړی دی او هغه موقف صحیح دی صرف د حوصلې څخه کار اخیستل پکار دی له جذبې نه له شعوره کار اخیستل پکار دی بې شعوري نه له حکمته کار اخیستل پکار دی له بې حکمتملۍ نه اعتماد کول پکار دی بد اعتمادي نه او خاص یوه خبره بیا کوم و هغه ځوانان ته چې هغه په سوشل میډیا ناست دي چې هغه د ماضي زړې خبرې کوي د پیغور په معنا باندې پلانکي څوک پلانکي څوک دا کښنۍ وړکۍ خبرې دا بالکل ډیلیټ کړه له ذهنو یې ډیلیټ کړي له سوچو یې ډیلیټ کړي پر خپله خبره پر بنیادي خبره باندې به موږ خپل قدمونه اخو انشاءالله الرحمن هغه د دغه شعر دی د غني خان غد حسین علیه السلام په متعلق د ویلی دی کله چې حضرت حسین علیه السلام ته چې د دغه یزید لښکر وراړو نو پر هغه د یو براسه لیکلي ده په هغه کې دی به هر زور امزار دی هم زور امزار ام شراب تی د سړي نه ځان خطا کی زور امزار ام شراب تی د سړي نه ځان خطا کی د غرور معنی دی دنګي دی کچا د بنیاد هر کله انسان سی په دې سوچ کې رالی چې له ما سره توپک دی یا دولت دی یعنی انساني قوانین اصولونه سماجي قوانین زه نه منم په دغه سوچ که ته میدان ته راوتې دا یو ارضي زهر دی یو شراب دی تا خو به نشه کي هغه ټیم به ته ډېر شوی کې لیکن د غرور معنی دی دنګې دی کچا د بنیاد د دو خبرو بنیادونه غلطي دا نړېږي نو موږ ریاست ته دا وایو چې دا ستا د وام د وحشت د بربدیت د توپک پر زور سی کم زور تا پیدا کړی دی دا خښتې که چې دي دا نړېدلګي دي دا یو ور بله له تا سره اوس په کتر کې نو مه غواړه چې دا کام و هغه ځای ته مجبوره کړي چې سبا بېلتون په مابین کې راسي خلک دلته بعضې خلک د دې پاکستان په کې دي چې په هغه کې انصاف نه وي عدل نه وي قانون نه وي د دغه پاکستان زنده‌باد نارې وایي موږ پښتانه ځوانان د هغه پاکستان نارې وایو چې په هغه کې د قومونو حقوق وي په هغه کې د مظلوم عوام حقوق وي په هغه کې د انسانان حقوق وي هلته دا قانون داین موږ زنده‌باد ورته وایي زنده‌باد یې هم ولو لیکن غیر فطري غیر انساني قوانین نه موږ اکسپټولی شو نه موږ قبلولی شو ډېره مننه جی سلام علیکم جی ها یا ولاړ دی علامات بس بند